هر تپوس کوي هر یو کس رانه تپوس کوي چېرې ایران خو دونه پیاوړی ملک دی، دونه وسایل لري، دونه فعال ریاست دی او دا څنګه دونه وهلې وخوړل چې یو الوتکه هم د ځمکې نه نشي پاسېدی او نه یو جس په هوا کې ویستی شي. صرف دغه میزایل دی ورسره هغه د هغه ځای نه اسرائیل ته ورولي او په هغې کې تباهي کېږي. آیا نور د دوی څه داسې سیسټم نشته؟ و دوستان و، خو هغه په ملک کې چې دننه کوم د هغوی د دشمنانو سهولتکارو جاسوسانو هغوی هغه سیسټمونه د مخکې نه تباه کړل. اسرائیل چې کله په ایران باندې حمله کړه نو هغوی 2-3 کاله مخکې دغه ځای ته خپل سهولتکار رسولی او هغه سهولتکار په هغه ایرانی سهولتکار و، د خپل ملک نه ولا نه بوتلی، هم ایرانی و. هغوی یې په خپلو لاسونو کې واخیستله، بیا هغوی بیا دونه کار وکړو چې ځان یې په ایران کې اهمو عهدو ته ورسو او بلا معلومات حاصل کړه. ظاهره خبره ده چې اهمو عهدو باندې به ناست نو ډېر زیات معلومات پې ورته او بیا تقریبا 3 کاله 4 کاله وخت په دې کې تیر شو او بیا د هغې نه پس په بیا هغوی په پټه پټه باندې د تهران په خوا کې، د اصفهان په خوا کې، د تبریز په خوا کې، د نطنز په خوا کې، د نورو کومو اهمو ښارونو په خوا کې دغه ځای کې یې ډرون فیکټرۍ جوړه کړې او دا ټول هغه ځایونه مو ته معلوم وو چې د کوم ځای نه به جس پسې په کم لانچر باندې به جس پسې میزایل پاسي او جس به تباه کوي، هغه لانچر مو ته معلومې وې او نور بلا ځایونه مو ته معلوم وو، د جزونو اډې مو ته معلومې وې چې د کوم ځای نه به جس پاسي. نو لومبۍ مرحله کې خو هغوی دا کار وکړ چې د جزونو د پاسېدو ټولې هوایي اډې یې تباه کړې او ورپسې چې د کوم ځای نه هوایي جهاز پسې چې په کوم لانچینګ پیډ نه جز پاسي نو هغه لانچینګ پیډ یې ولا د ایران په لر او بر کې تباه کړه په ډرونز باندې او چې کله ورته هوا صفا شوه نو اسرائیل ته وایي چې راځئ پې. نو د اسرائیل 200 الوتکې رالې او د ایران په ګوټ کې وګرځېدې او د ایران هر یو ځای بمباري که هغه اټمي تنصیب و، که هغه فوجي تنصیب و، که هغه د هغوی جرنیلانو، که هغه د هغوی د جرنیلانو کورنۍ وې، که هغه ودانۍ وې، هغه هر څه یې وله تست اعلان کړل او په ځمکه باندې خو څونه جزونه خو راپاسېدی نه شو هغه یې وله جام کړو. د هغې نه علاوه راکټ لانچرې چې هغوی په جزونو پسې د راویستو کوشش وکړو نو هغه تباه شوې وې، نو جهاز به چا په څه باندې ویشته. لہذا مطلب دا دی چې هندوستان سره صرف دغه میزایل چې په سورنګونو کې پټ کړي وو او دغه ډرون چې په غرونو کې دننه په سورنګونو کې پټ کړي وو هغه ورپسې په مزه راوباسي او هغه په تل ابیب باندې او په بیت المقدس باندې او په حیفا باندې او د اسرائیل په نورو ښارونو باندې وروشتي او هغې هم خطبهیي کړې ده او لا اوس هم شته اسرائیل سره د دې نه خطرناک میزایل هم شته، خو هوایي ځواک بیخي نشته او د ایران د پاسه د اسرائیل جزونه ګرځي او چې کوم ځای غواړي هغه ولي. نن یو ډېر بېغیرته حرکت هم وکړ لکه د صدا او سیما مرکز یې وویشته نو په هغې کې خو لکه صحافیان کار کوي. که تاسو نشریات بندول غواړئ نو تاسو چې د بره لاړ شئ ټاور یې ولئ، چې ته ټرانسمیشن لاینز ولئ، چېرې دا نشریات بار ته لاړ نشي. په دغه ځای کې خو زمونږ په شان صحافیان ناست دي، هغوی خپل صحافت کوي، خبرونه وایي یا نور څه داسې څیزونه کوي. زمونږ دغه جنګ سره څه کار دی؟ نو تاسو په هغه بلډینګ باندې حمله وکړه او صحافیان هم پکې مړ کړه او یو شیبه پس هغوی د بل سټوډیو نه خپل نشریات شروع کړل. نو که تاسو دا مطلب و چې نشریات دې بند شي نو بیا خو لاړ شئ د ریډیو او د ټلویزیون ټاور یې ولئ. تاسو دغه ځای ولې ویشته؟ صحافیان هم ولې ویشتل؟ ګڼ شمېر صحافیان یې پکې وجلي دي، ګڼ شمېر صحافیان یې پکې زخمي کړي دي. نو دا ډېر یو بزدلانه حرکت کړی دی او دا ټوله دنیا غندي چې دا دوی له نه دي پکار. بله ما تاسو ته ووایي چې په د دشمن د ملک په تباهۍ کې د اندروني دشمن سهولتکار ډېر خراب کرداري، دا دونه خراب کرداري که نه چې یو سهولتکار در پیدا کو والله د یو اټم بم برابر دی
دا څنګه کار چې دلته وکړو دا کار موږ سره په پاکستان کې روان دی. دلته د پاکستان دشمنان را پیدا شوي دي او سهولتکار را پیدا شوي دي د دشمنانو او په ځان باندې مختلف صادره راچوړي دي. څوک ځان ته سیاسي خلک وایي او څوک ځان ته ټوپکمار وایي. خو دا ټول د پاکستان دشمنان دي. دا ټول د هغې اغیارو بړیسي دي. دا ټول د هغې اغیارو سهولتکار دي او دا په ادارو کې هم ورننوتي دي. دا زمونږ په ادارو کې هم ورننوتي دي، په اهمو ادارو کې ورننوتي دي او اهمو پوسټونو ته هم وررسېدلي دي. اوس د پاکستان ریاست له به چورلټه فیصله کول غواړي چې آیا موږ به د ایران د برخلیک سره مخامخ کیږو او که نه دا ناسور به ختموي. که دا ناسور هم ختم نه که نو والله که دا پاکستان دله اټم بم هم بچ کړي. ځکه چې دغه اندروني سهولتکار او اندروني جاسوس او اندروني دشمن چې کوم دی هغه د اټم بم نه زیات خطرناک دی. لہذا لومبه خپل ملک پاک کړئ، د هغې نه پس بیا نورې خبرې کوئ.